قربانۍ دپاره اته شرطونه دي چې کله دا اته شرطونه موجود دي نو قرباني کیږي او چې کله دا اته شرطونه کې یو شرط هم نه وي نو قرباني نه کیږي. د ټولو نه اول شرط دا دی چې څوک دا قرباني کوي دا مسلماني. دویم شرط دا دی چې دا به عاقلي، لیوني باندې قرباني نشته. دریم شرط دا دی چې دا به صاحب نصابي، مال به څو دومره ورسوي چې هغه به نصاب ته رسېدلی، هغه پرې قرباني لازم ده. چې غریب یې نو قرباني به نشته، قرباني کوي نو ټیک ته ودې کي. څلورم شرط دا دی چې دا به د قربانۍ ورځې مثلا په 10مه، 11مه، 12مه په دې درې ورځو کې قرباني کیږي، په 14مه باندې یا په 9مه باندې قرباني نه کیږي نو د قربانۍ وخت به وي. پنځم شرط دا دی چې دا به مقیم وي، په کلي کې به په مسافر باندې قرباني نشته. شپږم شرط دا دی چې د کم څاروي نه قرباني کوي نو د عمر به مکمل وي. عمر بیا مختلف دی چې کم شی لالی د هغې ځان له ځان له حکم دی، ځان له ځان عمر دی، عمر به مکمل وي. اووم شرط دا دی چې کم څاروي نه ته قرباني کوي نو هغه څاروی به د تمامو عیبونو نه پاک وي. عیبونو نه به پاک څاروي نو هلته قرباني کېږي، بیمار به نه وي. بیا 20 قسمه عیبونه دا کتابونه لیکلي دي، خو د هر عیب نه به پاک وي. او د ټولو نه اهم شرط هغه دا دی چې نیت په د انسان خالص وي. چې کله نیت کې ګډوډ راشي، د غوښې دپاره ته نیت کې، دغه رنګې د ریا دپاره نیت دي نو قرباني به نه کېږي. نو دا اته شرطونه د اهمترین شرطونه دي چې کله دا موجودي قرباني کېږي نه کېږي.